بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. په ننني درس کې مونږ چې څونه په هغه وړو ویډیوګانو کې سبق ویلي هغه نن ټول به نن په دې درس کې وایو، نو په غټه ویډیو کې به دا راځي. شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د لومړي ټکي نه چې الف دی، الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سين شين صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف کاف. یو چې دی نو غټ قاف دی، په دې باندې دوه ټکي دي، نو دا به غټ وی، پور به وی، موټا به وی. قاف په دا کوم چې ټکي نشته لکه ساده دی نو دې ته کاف وی. کاف لام میم نون واو ها همزة یا ألف لام ألف لام ألف باء ألف لام لام ألف لام لام ألف. او دا چې دی نو لام حا دی یو ځای لیکلی شوي دي، شکلونه یې لږ بدل دي، نو دې وجې نه چې ته وپېژنې چې دا لام په دې شکل هم راځي، په دې شکل هم راځي. نو دا د لام حا، بیا به زه هماغه شان لام الف دی، لام الف، بیا پسې با لام با یو ځای لیکلی شوي دي، با د لاندې یو ټکی دی، با لام با، بیا پسې هماغه نری کاف راغی پتله ورته وایي په اردو کې، په ویلو کې به دا پتله ویلې کېږي ځکه ټکي پرې نشته، نو دې ته کاف وایي، نری به وایي کاف. او دا بل هم کاف دی، شکل یې بدل دی، کاف، پسې کاف او با یو ځای لیکلي دي، کاف با کاف با، پسې کاف الف دی، کاف الف کاف الف، پسې با ده کاف دی او تا دا یو ځای لیکلی شوي دي. نو دا د پېژندلو لپاره ټکي بدلي را بدلي، شکلونه ولا بدلي را بدلي، چې دا ته وپېژنې. په قرآن کې هم دغه شانتې راغلي دي، نو چې دلته وپېژنې نو هلته بیا په اسانه پېژنې. نو وایه با کاف تا
ورپسې تا د پاسه دوه ټکي دي که نه هغه ته پېژنې نو تا کاف سا په سا باندې درې ټکي ده سا ویلې کېږي د ژبې په څوکه باندې لومړني دوه غاښونو سره وجنګې نه سا به ادا کېږي ځکه د سین به نه وي دا بیا معنا غلطېږي نو سا به یې زده کړې سا با تا سا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف سا الف هماغه ټکي د الف یې ورسره یو ځای کړی دی د پېژندګلو لپاره د پهچان لپاره ورپسې باسین یاسین نون سین تاسین تا او سین یو ځای لیکلي ورپسې درې ټکي پر پاسې د سا وي سا سین ورپسې درې ټکي پر پاسې دي د سا جیم تا حا ورپسې نون خا یو ټکی نون د پاسه دی او بل ټکی د خا د پاسه دی یو ځای لیکلی شي نون او خا نون خا بیا بسې یا د لاندې دوه ټکي دي او حا ورسره یو ځای شوي ده نو یا حا بیا بسې لاندې یو ټکی د با د لاندې دی بل په جیم کې ټکی دی نو با جیم بیا بسې دوه ټکي لاندې یا ده یا میم ورپسې با میم نون میم تا میم سا میم د هر یو ټکي په مزه په نمبر مشق کوي تا ته چې د دې ټکي هم شکلونه دونه جدا جدا شکلونه راځي اوس با او یا یو ځای شوي دي نو شکل یې بالکل بدل دی خو ته به یې زده کړې نو با یا پسې د یا ده او ورسره غونډی چې کومه ده نو دا هم یا ده او دا دوه ټکي لاندې دا هم یا ده دوه یاګانې دي یا ورپسې نون د پاسه یو ټکی یا ده نون یا تا یا سا یا اوس نون د پاسه یو ټکی دی با د لاندې یو ټکی دی چې د پاسه په یو نقطه وي ټکي وي نو هغې ته نون وایي او چې لاندې ته یو نقطه وي نو هغې ته با وایي نو هلته اوس لیکلي یو ځای لیکلي نون با لام ورپسې تا خو پېژنې دوه ټکي به د پاسه وي د تا وایي او یو ټکی به د پاسه وي د نون وایي تا نون لام بیا ورپسې با یا لام
ورپسې یا تا لام، بیا ورپسې سا لام نون با نون. په نمبر ورپسې ګوره، زه خو وایم خو هلته پکې نشان نه لګي، خو ده ته پسې ګوته ګرځوه. با نون نون تا یا نون یا تا نون سا نون جیم حا خا. اوس هماغه حا او خا دي دلته یو ځای کړي د نورو ټکو سره، نورو لفظونو سره. حا ثا، بیا پسې دا د پاسه بیا ټکي دا به لږ موټا وي. خا با جیم، جیم د لاندې ټکي ها په دې شکل له ها چې کوم لیکلی شوي درې واړه ګور، نو جیم د لاندې ټکي هغې ته جیم وایي، چې د ها شکل یو لاندې د ټکي هغې ته جیم وایي. جیم تا، بیا پسې تا حا تا، بیا پسې دوه ټکي لاندې دې ته یا، او هماغه ګوره ها شکل یې لاندې یو ټکي جیم با، بیا یو ټکي لاندې دې ته، او دلته ګوره دا کوم ټکي چې لاندې دا د مخکې دی ړومبی راځي، نو د لاندې چې ټکي هغې ته با وایي. با، او د خا په شان شکل دی پاسه په ټکي دا هغه خا ده. خا تا، پسې بیا دې ته د تا وایي، ګول تا ورته وایي، دایرې والا تا. نو دا چې کله په دې باندې وقف کېږي نو دا بیا په ها بدلېږي، نو دې وجې نه دلته تا او ها دواړه وي. تا ها، بیا پسې بله ځاله ها ده. ها با تا ها یا ها، دا ګول ها ورسره یو ځای شوې ده، خیال دی. پسې تا، او دا لکۍ شان چې دې ته ها وایي، شکل یې هماغه ها ده خو جدا دی شکل یې. سینې دی، سینې د مرۍ د لاندې حصې نه ادا کېږي. تا ها نون تا ها یا ها با، پسې با ها الف با، دا لاندې کونډه شان چې ویني دا ها ده. با ها میم. صدق الله العظیم. د نننۍ درس زمونږ اختتام ته ورسېدو. دا مونږ په دې نه مخکې په وړو درسونو کې ویلو
شارټ ویډیوګانو کې. نو اوس هم په دې یو درس کې دا غونډه راټول کړل. نو موږ له دا دې لپاره کوو چې ډېر خلک داسې دي چې هغوی استاد ته کېناستی هم نشي او نن سبا ورسره وخت هم نشته. شیطان دوکه کړي دي او وخت بس شته خو دین لپاره نشته. نو موږ وایو دا که څوک په موبایل باندې نیټ ګوري، یوټیوب ګوري، نو دا دې نه فایده اخیستی شي. السلام علیکم.